شروع کوو د پبو نه. مونږ نن د ورځې ډېره لویه حصه هغه په پبو کې تېره کړه او همدقسې سیاسي سرګرمیانو کوریج دپاره نو هغې کې یو پروګرام د اوس چې جمعیت علما اسلام کې شامل شوی دی حاجي نواب د هغه په حجره کې د مسلم لیگ نون اجلاس او د مسلم لیگ نون ټول ضلعي قیادت مو کارکنان مو ورکر کنونشن و د دې سیټ باره کې ډېرې کلا او لوی خبرې شوي دي. هلته د جمعیت علما اسلام پاکستان مسلم لیگ نون د دی یو اتحاد جوړېدو باندې په نظر راځي. دغسې د نوښار سیاست حوالې سره ډېر خبرې د پی ټي آی مهم د جمعیت علما اسلام او د مسلم لیگ نون امیدوار د دې انتخابي مهم د دې به جایزه الو. دغسې به موږ ځو تحصیل جهانګیري ته. په جهانګیري کې د تحریک انصاف امیدوار کامران رازق، د عوامي نیشنل پارټۍ سکندر خان او د ملک جمشید د پاکستان پیپل پارټۍ ملک جمشید د دوی د انتخابي سرګرمیانو یو جایزه بالو. په دې به خبره اتره کوو مونږ سره چې د دې باره کې څه انفارمیشن دي او د سیاسي حالاتو باره کې څه انفارمیشن دي هغه به تاسو سره شیر کوو. کامران څه به وایي چې پبو نه شروع کړو؟ تفهیم څنګه چې موږ پر مخ خپل ورته ویلي چې پبو کې نوی الاینس جوړېدو والی نن هغې سره سلسله کې یو نن اهم بیټ وکړ شو په جلوزۍ علاقې کې. هلته حاجي نواب کوم جمعیت علما اسلام کې شامل شوی دی څو ورځې مخکې هغه په رایشګاه کې وشو او هلته کې پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم ضلعي عهدیدار دي صدر دی جنرل سیکرټري دی پوره کابینه هغه موجوده وه. هغوی یو ورکر کنوینشن کوم مشاورتي عمل ورته موږ ویو پوره ضلعي نه او خاص کر هغې بیټ نه کارکنان تنظیمونو عهدیدار راغوښتي وو. هغوی نه یو رای اخیسته چې جمعیت علما اسلام فی او مسلم لیگ نون درمیان الاینس وشي او دا علاقې دپاره به د څومره بهتر وي او د نتایج به په الیکشن باندې څومره اثرانداز کېږي. نو یې کې مشاورت وشو او دا فیصلې به مخکې کېدي نو صوبایي سطح کې دی یا به نور ذمه دار وکولي. کم ضلعي صدر دی حمزه خان هغه واشګاف الفاظو کې هغه اعلان وکړو چې یاره دا فیصلې به اوس څوک موږ د پارټۍ څوک ایم پی ای یا بل څوک به نه کوي. دا چونکې لوکل معامله ده او موږ د علاقې اوسېدونکي یو او دې خلکي کې اوسېږو او ضلعي صدر مې و داسې جنرل سیکرټري ټول کابینې. نو چونکې لوکل مسله نو ضلعي تنظیم چې دی هغه دا دې فیصله کوي چې موږ الاینس چا سره وکړو یا خپل مسلم لیگ نون پلیټفارمونه موږ الیکشن لړاو کړو یا جمعیت علما اسلام هغې سره موږ الاینس غټه مشوره په دې وه چې هغه د جمعیت علما اسلام مرسته وکړو که هغوی زموږ مرسته وکړي په دې باندې په دې او د تحریک نوجوانان هغه خبره هم کېده. بلکل تحریک نوجوانان چې جنرل امیدګل زوی دی هغې تنظیم چې دی هغې هم پکې راغلي هغې هم دې کې شرکت وکړو او د الاینس ته هغې هم خوش آمدید ووایي او چې د الاینس کم فیصله راغله نو هغوی دا ووایي چې موږ هم دا دول جماعت الاینس چې موږ شامل شو 3 جماعت الاینس به شي دا به موږ سپورټ کوو. نن چې کوم خبرې وشوې نو ضلعي صدر مسلم لیگ نون هغه ته خطاب وکړو، داسې جنرل سیکرټري انجینر نیار خان هغه ته خطاب وکړو، انجینر سعید الله خان دی هغه ته خطاب وکړو او عابد هغه ته خطاب وکړو او کوم پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کوم سیکرټري اطلاعات دی جان محمد خان یوت هغه ته خطاب وکړو او کارکنانو نه رای وایسته چې موږ دا الیکشن خپله موږ لړاو کړو یا جمعي کوم کینډیډیټ دی هغې مخکې کړو یا موږ سره الاینس وکړو. نو دې سلسله کې مشاورت وشو. مشاورت کې موږ دا وایو چې یو پیشرفت پکې وشو که اختیار یې ورکړو چې یاره تاسو دې ته وګورئ چې دا سیټ موږ څنګه ګټلی شو، کم طریقې سره موږ ویستی شو، الاینس په شکل کې ویستی شو یا موږ یوازې ویستی شو یا جمعیت علما اسلام ته موږ اوږه ورکړو یا جی وی آی موږ ته اوږه راکړي. دا شیټ ته به شکست څنګه ورکړو دا خبره دا الاینس جوړېدو مطلب دا دی چې یاره دې حلقې کې چې کوم کینډیډیټ دی حاجي نواب صاحب دی او کوم د رفقا یې وایي چې موږ الاینس چې جوړېږي نو تحریک انصاف سره مو مقابله وي.
وایي ته کې صاف دې حلقې کې ایم پی ایس سیټ هم ګټلی و حکومت رولینګ په جماعت مرکز کې صوبې کې حکومت ته خپل تنظیمونه هم دي نو هغې دا وایي چې موږ مقابله دوی سره وي خو دې سره الاینس جوړېدو لپاره هغوی مزید مشاورت ضروري وګڼلو هغې دپاره دوی چېرې یو 2 ورځو کې دننه دا کوم نقشه چې ده دا به بالکل فاینل شي موږ میډیا ته مخامخ لاړو کمپین چې دی هغوی نن نه خپل کمپین هغې کې تیزي راویسته بالکل ګرانو کتونکو دې کې به تاسو سره یو اضافي خبر شیر کو د 30 تاریخ چې کوم عدالت کیس دی د الیکشن حوالې سره او خلک ډیر زیات د دې ذکر کوي